د پی ټی آی چې په مردان کې کومه جلسه وه نو زیاتر کسانو دا کوشش کوو چې دغه جلسه چې دا ناکامه شي او دې جلسې لا څوک لاړ نه شي. په پی ټی آی کې خپل کسانو چې هغو پسې هم پوسټونه کړو چې دوی دا جلسه د څه لپاره کوي او زیاتر کسانو وایي چې دغه جلسه به ناکامه کیږي. په سوشل میډیا هم په الکترونیک میډیا باندې چې دی هم د دې خلاف چې دی خبرې چلېدې چې سهیل اپریدي په مردان کې جلسه د څه لپاره کوي. خو که تاسو وګورئ جلسه چې وشوه د هغې نه وروسته هم ځینې مخالف دی هغه پوسټونه کوي چې جلسه چې دا ناکامه شوې ده ځکه چې هغه د جلسې نه مخکې تصویران چې دي دا شیر کوي. ځینې کسان به هلته کې تلل وایي دوی دا جلسه چې ده دا د څه لپاره کوي. قسما قسم په سوشل میډیا باندې چې دی پوسټونه ویډیوګان چې دي دا چلېدل هغو کوشش دا کوو چې دا جلسه چې دا ناکامه شي. خو کله چې هغه جلسه وشوه نو جلسه چې ده هغه کامیابه شوه. په دې کې به هم زیاتر کسان چې دي دا به نه تلي خو کومه جلسهګاه چې وه نو هغه مکمل ډکه وه ځکه چې کم کسان هلته تللي هغو چې کوم تصویران شیر کړي دي نو په هغه تصویرانو کې چې دی مکمل ځایونه چې دي هغه ډک دي نو هغه جلسه چې ده هغه د هغو کامیابه شوه. بیا ځینې کسان چې دي کم چې مخالف دي نو هغوی دي مردان ته راځي د مردان دپاره د څه اعلان به کوي لکه خالق خپلې جلسې کوي د خان د رهایۍ دپاره چې دی دغه چغې به وکاږي وایي دوی به څه اعلان کوي نو بیا هغه چې دی د 50 ارب اعلان چې دی هغه هلته په مردان کې وکړو. نو اوس چې اعلان وکړو نو د هغې نه وروسته وایي چې خالي اعلانونه دي نو قسما قسم خبرې چې دي هغه د مخالفو د طرفه چلیږي. خو بیا هم هغه جلسه چې دا کامیابه شوه چې په دې کې زیاتر پی ټی آی والا چې دي هغه د دې نه خلاف هم خو په هغې دپاره بیا هم جلسهګاه چې دا هغه مکمل ډکه شي. تاسو راسره هم خپل رایه چې دی دا لازم شیر کوئ.